موږ په خپل ټیم باندې فرض کړی شوی دی. نو چې ته د مازدیګر مونځ د ماسپښین په ټیم کې وکړي نو مونځ خو ونه شو چې مونځ لا ټیم داخل نه دی نو څنګه مونځ کې. نو د اقامت د مانځنه مطلب دا دی چې مونځ به کې خو په ټیم باندې به کې یو. دویم دا دی چې او زمونږ چې اکثر مشران یا زنانې نو غریبانان ګوره د دې نه نه خبره، لکه د سحر ټیم کله هغه روا کېږي او کله چې د نو قضا کېږي نو د دې نه زنانه بالکل نه خبر نه دي مشران خبري. دا به اله انسان ته پته لګي چې د جمع سره مونځ کوي نو بیا ورته پته لګي لکه مثلا په دې ورځو کې په شپږ نیمې باندې ټیم قضا کېږي نو چې یو انسان په شپږ بجې باندې ټیم قضا کېږي نو دا د وخت سره بدلیږي را بدلیږي. نو اکثر د زنانه غریبانان دې نه خبر نه بس یو خبره اورېدلې وي په شپږ بجې باندې قضا کېږي نو په یخنۍ کې هم په شپږ کوي او په اوړي کې هم کوي او هر ټیم یې کوي نو قضا مونځونه اکثر کوي. نو دیو جن زنانو په حق کې خبره ده چې کله اذان وشي بل داریک دې ست کې مونږ کوي اول ټیم کې دی کوي ځکه هغه په دې نقشو مخشو باندې نه کوي او دغه شان مشرانم. نو د اقامت د مانځنه مطلب دا دی چې مونږ به کې خو په ټیم باندې. دویم اقامت د مونږ دا دی چې ارکان انسان صحیح ادا کوي. دیو جن الله تعالی فرمایي ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي د رکوع کوونکو سره. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو سره ولیدو چې هغه مونږ وکړو خو دا رکوع دې سي مزیدار ونه کړه. وی حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې کدا په دې حالت کې مړ شو چې دا کم رکوع دی کوي نو دې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کم دین دی دا غي دین نه بغیر به مړ کی. دا مطلب دا چې مونږ یې صحیح نه دی. اوس مونږ خپل موضوع ته سوچ وکړو اکثر مونږ بل ته سوچ کوو یعنی پلان کې ته ګورې چې زر زر مونږ کوي ځان ته سوچ پکار دی چې زمونږ څنګه کومه. نو د اقامت د مونږ بل مطلب دا چې ارکان به صحیح ادا کوي رکوع به مزیدار کوي سجده به مزیدار کوي ټک ټک پهلې جوړ کړي په قلار مونږ پکار دی. او دریم د اقامت د منځنه مطلب دا دی چې په عاجزۍ سره او په خشوع سره به کوي. د څنګه چې په مونږ کې ولاړی او په کوته ګوري په مونږ کې ولاړی او د غوتو نټکی وباسي په مونږ کې ولاړی او هغه په ګیره کې ګوتی وهي. د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې اوسره په مونږ ولاړ مخه به د ګیره کې ګوتی والی. نبی علیہ السلام فرمایي چې کچرته کې د زړه برابر وې کنه نو دا چرته کې د څه چل نه کولای خدا زړه ټیک نه دی. اوس موږ به څومره سوچونه کوو. دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دې امت نه با اوله چې کوم شی اوچتیږي نه هغه په مونږ کې خشوع چته شي. په ټول جمعات کې به یو سړی هم د سینې چې هغه په خشوع سره مونږ کې چې توجه برابرۍ خشوع کې به ان شاء الله خبر وو مختصر وایم. نو د اقامت د منځ دریم مطلب دا دی چې په خشوع سره به کوي او څلورم مطلب دا دی چې په جمع سره به کوي. نو الله تعالی فرمایي واقیموا الصلاة مونږ قائم کوي مطلب دا دی چې په جمع سره مونږ کوي. د مؤمن شان دا نه دی چې دی به مونږ نه کوي خو چې مونږ کوي نو د جمع سره به کوي. د دې وجه نه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونږ انسان د ناروا نه او د بې حیايۍ نه منع کوي. دا به کم مونږ منع کوي چې پای کې اقامت د مونږ چې د جمع سره نو چې کوم مونږ د جمع سره وي نو هغه به انسان د ګناهونو نه منع کوي. د دې وجه نه د جمع سره د مونږ کول جمهور علما کرام چې لکه احناف دي او هغوی دا وایي دا سنت مؤکد دی. مطلب دا چې انسان نه کوي نو ګناهګاریږي به که د جمع سره مونږ نه کوي. خو امام مالک رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې دا د جمع سره مونږ کول فرض دي فرض. د دې وجه نه هغوی دا سعودي والا خلک چې دا حنبلیان دي نو هغوی چرته کې وګورئ یوازې مونځ نه کوي. که یو سړی چرته په سنتو باندې ولاړي نو هغوی وله به شا باندې لاس وټپوي شا وله وټپوي او دی بسې شاته ودرېږي ستنیت پسې وتړي ځکه د هغوی مذهب دا دی چې کوم انسان نفل کوي او بل پسې وروسته فرض والا ولاړ دی نو مونځ یې پسې کېږي. او زموږ مذهب دا دی چې که څوک نفل کوي او شاته پسې فرض والا ودرېدو نو د فرض والا مونځ د نفل والا پسې نه کېږي او د هغوی مذهب کې جایز دي. نو که ماشوم یي که وړوکی که بالغ یي که نابالغ یي خو چې ته په یو ځای کې ودرېږي نو شاته به یې سړی اوږه وټکوي او هغه د بسې شاته یې ستنیت وتړي جمع هغوی نه پرېږدي. ولې د هغوی په مذهب کې دا جمع چې ده دا واجب ده فرض ده داسې فرض ده لکه څنګه چې مونځ فرض دی. او د هغوی دلیل څه شی دی د هغوی دلایل او هغه اوس د ځان نه خبره نه کوي. پای کې ډېر لویو صحابه کرامو د هغوی رایه دا ده چې دا د جمع سره مونځ کول فرض دی. نو د هغوی یو دلیل چې دا حدیث دی چې ابو داود نقل کړی نبی علیہ السلام فرمایي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد څوک چې د جومات ګاونډي دی
دا هغه مونځ په کور کې نه کېږي مګر صرف په جومات کې لکه د سره مونځ نه کېږي نو که یو سړی په کور کې مونځ وکړو نو د دغه علماو په نظر کې هغوی چې مونځ یې د سره ونه شو ځکه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد د جومات د ګاونډي مونځ په بل ځای کې نه کېږي صرف په جومات کې کېږي په خپل د محلې په جومات کې کېږي که څه عذر نه بل جومات ته ونه ځي نو لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد دا یو دلیل دی دویم دلیل دا دی چې مسلم شریف حدیث دی چې یو نابینا صحابي و نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی چې د الله رسوله ما له اجازت راکړئ زما سره اکثر داسې څوک نه وي چې ما جومات ته راورسوي لکه سوچ وکړئ دې خبرې ته زما سره داسې څوک نه وي چې ما جومات ته راورسوي او زه به سترګو باندې ړوند یم نو که زه به دې کور کې لمونځ کوم نو خیر دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې او خیر دی ځه ته به کور کې لمونځ کوه وایي چې هغه لږ داسې لاړ وایي ته لږ ودرېږه وایي دا اذان چې ویلی کېږي وایي ته دا اذان اورې وایي او وایي بیا دې په کور کې لمونځ نه کېږي که څوک در سره وي او که څوک در سره نه وي بس جومات ته به ځان ورسوي نو دغه علما وایي دا د جمعې سره لمونځ کول فرض دی وایي ځکه نبی علیه السلام دې صحابي ته ونه ویل چې په کور کې دې لمونځ نه کېږي اوس مونږ ځان ته ورمون دی زمونږ سره څوک نشته چې مونږ راورسوي ولې د جمعې سره لمونځ نه کوو او بل حدیث یې دا دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د الله رسول فرمایلي دي چې من سمع النداء فلم یجب فلا صلاة له الا من عذر چا چې اذان واورېدو او د جمعې سره لمونځ ونه کو نو د لمونځ نه کېږي هم که عذر نو خیر دی نو عذر څه شی دی انسان بیمار دی نشي راوتلی انسان داسې دی چې تکه توره تیاره ده نو دې وخت کې بیټري شته که نه داسې دی چې لکه تا ته دشمن ناست دی تا ته داسې دی چې زمری بار ناست دی نو که ته نشي عذر دی د دې نه بغیر نبی علیه السلام فرمایي چې چا اذان واورېدو او د جمعې نه رانغی نو لمونځ یې نه کېږي البته عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ابو موسی اشعري وایي چې دا سنت مؤکده دي خدا نور صحابه کرام وایي چې دا واجب دی او فرض دی د دې وجې نه یو حدیث کې راغلی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې څوک په داسې حال کې د الله تعالی سره میلاو شو چې د پنځه لمونځونه په هغه ځای کې کول چې په کوم ځای کې اذان کېږي یعنې چې اذان په کوم ځای کې کېږي د پنځه لمونځونه په هغه ځای کې ادا کوي نو الله تعالی به چې دی انسان ته هدایت وکړي او الله تعالی به د خپل قرب ورکړي او نزدېکت پوره ورکړي او چا چې په جومات کې لمونځ نه کول نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا انسان چې دی الله تعالی به ګمراه کړي او الله تعالی به لاره ورکه کړي چې څوک په جومات کې لمونځ نه کوي نو د دې احادیث نه دا معلومیږي چې دا د جمع سره لمونځ کول دا دغه علماو په نسبت باندې فرض دي د دې وجې نه قاضي عیاض رحمه الله ذکر کړی دي چې یو قاضي د علاقې چې کوم قاضي نو هغه به داسې وکړي چې څوک د جمع سره لمونځ نه کوي یو ځل دوه ورته ووایي چې ګوره جمعې له راځه جمعې له راځه چې نه راځي وایي بیا دې په جیل کې واچوي وایي که دا نه کوي بیا دې ته ووچني دومره قاضي عیاض رحمه الله پکې مضبوط او جوړ تلی دی د دې نه اهمیت دا معلومیږي چې دا د جمع سره لمونځ کول څومره لازمي دی نو الله تعالی فرمایي واقیموا الصلاة لمونځ قایم کوي نو تاسو ته څلور مطلبونه ذکر کړه چې یو د اقامت د سره مطلب د جمع سره لمونځ دی نو دا الله تعالی بني اسرائیل د ذکر کړی دی خو دا زمونږ د پرم د قرآن مجید دی نو پکار دی چې موږ کوشش کوو چې د جمع سره لمونځ کوو بل الله تعالی فرمایي وآتوا الزکاة زکات ورکوي د زکات خو یو مطلب دا دی چې انسان د خپل مال نه 40 روپۍ ورکوي د الله په لاره کې په لاکو کې 2.5 روپۍ دی ته زکات وایي او یو د زکات مطلب دا چې انسان تزکیه خپل وکړي انسان د خپل نفس اصلاح وکړي نو دې ته زکات ویل کېږي الله تعالی فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة لمونځ قایم کوي او زکات ورکوي نو دغه زکات یې مطلب دی دا بل مطلب دی وارکعوا مع الراکعین او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه نو علما وایي چې الله تعالی خو مونږ ذکر کوو نو بیا پکې دا رکوع ولې ذکر کړه وایي د هغې وجه دا ده چې د یهودو په عبادت کې سجده و خو رکوع پکې نه وه نو الله تعالی خصوصا د بني اسرائیلو ته ورکعوا مع الراکعین رکوع ورسره هم کوئ ګوره یوازې به سجده نه خلاصېږئ رکوع ورسره کوئ خو دویم علما وایي د هغې وجه دا ده چې دا رکوع چې دی نو ډېر زیات اهم رکن دی په دې لمونځ کې د نبی علیه الصلاة والسلام مخکې ته یو سړي لمونځ کوو چې راغی د نبی علیه السلام خواله پیغمبر علیه السلام ورته قم فصلي فانک لم تصلي پاسه لمونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی هغه ساده سړی ولاړ و بیا لمونځ وکړه چې بیا راغی نبی علیه السلام ورته قم فصلي فانک لم تصلي پاسه لمونځ دی نه دی کړی بیا لاړو په درېیم ځل بیا ورته نبی علیه السلام بیا یې ورشه لمونځ دی نه دی کړی وایي د الله رسول ما له خو نور څوک لمونځ نه راځي خو دغه لمونځ دی 3 ځله مې وکړو څنګه لمونځ وکړم
نبی علیہ السلام وته چې رکوع دې صحیح ونه کړه رکوع صحیح کوه نو ځکه الله تعالی فرمایي ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي د رکوع کوونکو سره او ډېر علما وایي دا ورکعوا مع الراکعين نه مطلب دا دی چې الله تعالی وایي د رکوع کوونکو سره مونځ کوي وایي په دې کې دې خبر ته اشاره ده چې په جمع باندې مونځ کوي چې کوم خلک رکوع کوي دا هغوی سره رکوع کوي مطلب په جمع سره مونځ کوي نو ورکعوا مع الراکعين د دې مطلب دا دی بیا الله تعالی د یهود ته خصوصا دا وایي چې اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو خلکو ته حکم کوئ د نیکۍ وتنسون انفسکم او خپل ځان د نه یېږدئ وانتم تتلون الکتاب او تاسو کتاب لولئ تاسو ته خپل خپل کتاب پر تورات کې پته ده چې د نبی رسول الله والسلام په حق باندې پیغمبر دی افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ دی یهودو د دومره پته وه چې د نبی رسول الله والسلام په حق پیغمبر دی چې بیخي ورته پته وه خو د حسد او د بغض د وجې نه ایمان نه راوړو لکه دواړه یهودو د یو نوم ابو حارثه دی او د بل نوم کرز دی دا دواړه په لاره باندې روان نو داسې وشوه چې دا کرز چې کوم دی وایي د ده داسې خپه وخوی ده یا د ده اوښه چې ده نو وخوی ده نو د نبی علیه صلات وسلام ته خیرې وکړې چې ګوره نبی علیه صلات وسلام د الله تعالی داسې کي د هغه د وجې نه داسې چل وشو نو د ابو حارثه ورته ووایي چې خدای دې تا برباد کړي هغه ته خیرې مه کوه وایي ده ورته چې ولې وایي د زموږ په کتابونو کې نه دي چې هغه نبي آخر الزمان دی پیغمبر دی پیغمبر ته څوک خیرې نه کوي وایي د کورس ورته وایي چې بیا په ایمان ولې نه راوړو وایي د ایمان په ځکه نه راوړو چې دا نن موږ ته کوم عزت میلاو دی او دا خلک موږ له څومره تحفې او تحایف او پیسې راکوي نو که موږ دې ومنو نو بیا خو به دا هر څه ختم شي نو بس دا ابو حارثه چې و نو دی خو د کفر په حالت کې مړ شو د دې کورس په دې زړه کې الله تعالی واچول چې ګوره دا خو زما دا ورور هم و چې دا پیغمبر دی نو بیا هغه وروسته ایمان راوړی د صحابي ته جوړ شوی نو دومره ورته پته وه چې دا نبی علیه صلات وسلام برحق پیغمبر دی خو د عناد او د حسد د وجې نه په ایمان نه راوړو یو حدیث کې راغلی دی وایي نبی علیه صلات وسلام یو لاره باندې تېرېدو یو یهودي د تورات تلاوت کوو وایي نبی علیه صلات وسلام له خواله ورغی نو د هغه یو ماشوم پروت او د هغه زنکدن ټیم و نو دا ځان مصروفه کړی و چې تورات یې ورته لوستو لکه مونږ چې کله څوک وفات کړي سوره یاسین ورته وایو نو دغه شان هغه تورات لوستو وایي نبي علیه السلام چې له خواله ورغی ویې ورته ووایي چې دا ته چې کوم تورات لولې نو په دې تورات کې زما صفتونه شته که نشته نو وایي دی لږ ساعت غلی ووایي بیا ورته په سر سره اشاره وکړه چې نه ستا صفتونه پکې نشته نو دا زوی چې کوم زنکدن وایي د سر راپورته کړو وایي د خپل پلار ته وایي چې دروغ څه وی تا ما د خپل ویلي نه و چې د پیغمبر اسلام صفتونه پکې دي وایي چې ویې کتل نبی علیه صلات وسلام ولاړو وایي پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي چې ما ته کلمه ووایه د نبی علیه صلات وسلام ورته کلمه وایي چې کلمه وایستو وفات شو څومره بختور الله تعالی له جنت ورکړ نو دې خلکو ته پته و چې د پیغمبر علیه صلات وسلام په حق دی خو ایمان نه راوړو نو ځکه ورته الله تعالی وایي چې ګوره وانتم تتلون الکتاب تاسو کتاب لولئ افلا تعقلون تاسو کې عقل نشته خو دلته کې الله تعالی د یهودو ته یو بله خبره وکړه چې اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم ما تاسو خلکو ته د خیر خبرې کوئ خو خپل ځان نه یېږدئ نو د دې نه دا خبره معلومیږي چې انسان بل ته د نیکۍ حکم کوي نو پکار دا ده چې ولې په خپله زندګۍ او په خپل عمل کې راولي ما تاسو ته مخکې یو ځل ویلي وي چې ګوره د کم انسان فضیلت څومره سیوا دی د کمزګي چې احترام څومره سیوا دی نو ګوره هلته کې ګناه بیا ډبل ده لکه انسان فرض کا عام ځای کې کنځلې کوي نو هم ګناه ده خو که به جومات کې کوي نو بیا ډبل ګناه ده که بیا به مسجد حرام کې کوي نو بیا ډېره ګناه ده دغه شان ده کې الله تعالی چې کوم خلک د دین کار کوي علما دي مبلغین دي واعظان دي د هغوی لوی فضیلت دی د ټول نه لوی فضیلت یې دا دی چې الله تعالی په خپله باندې عالم دی او چاله چې الله تعالی علم ورکړي هغه ته عالم ویلی کېږي نو د الله تعالی خپل صفت علماو له ورکړی دی دومره فضیلت دی او چې کوم خلک د قرآن سره تعلق ساتي وي الله تعالی وایي چې دا زما د کور خلک دي خو بل طرف ته چې کوم خلکو د نیکۍ حکم کوي خو په خپله پې عمل نه کوي نو د هغوی وعیدات څومره دي امام بغوی رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وی چې کله زه معراج ته لاړم نو ما څخه کسان ولیدل چې د هغوی دا وښکي چې دی نو دا په قیمچو باندې سریږي هغې غوږونه ګوري وایي ما تپوس وکړو چې دا کم خلک دي وایي ما د جبرائیل علیه السلام وی چې دا ستا د امت هغه واعظان دي چې خلکو ته خبرې کولې د نیکۍ خو په خپله پې عمل نه کوو نو تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم
خلکو ته د نیکۍ حکم کوي خو خپل ځان نه یې دی د خپل ځان اسلام پکار ده یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ باندې به هغه علما چې هغه په خپل علم باندې عمل نه کوي هغه مبلغین چې په خپل تبلیغ باندې عمل نه کوي هغه قاریان چې په خپل قرآن باندې عمل نه کوي وی دوی به په محشر کې او په جهنم کې په خپل کلمو د پاسه خیږي لکه بخوا به دا ګانوي وکنه نو هغه اسب دسی هغه خر به دسی تاویدو هغه تیل به راوتل دا ګانوي نه نو دغه شان د کې داخله په خپل کلمو باندې خیږي چې دی په خپل خلکو د خبرې کوي خو په خپل په عمل نه کوي نو ځکه الله تعالی يهود ته وی چې خلکو ته حکم کوي خو ورزان نه يروي دیو جن حدیث کې راغلي دي اشد الناس عذاب يوم القيامه د قیامت په ورځ باندې به هغه عالم ته الله تعالی ډیر زیات عذاب ورکوي لم ينفعه الله بعلمه چې داغه د علم د وجې نه چاته پیدا نه ملوي لکه علم یې کړی دی خو چاته پیدا ورنکړه چاته قرآن ونه خودو چاته احادیث ونه خودل چاته مسله ونه خودله نو دا انسان به د قیامت په ورځ باندې ډیر زیات په عذاب کی هغه علما به ډیر زیات په عذاب کی او د حضرت انس روایت ده چې الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې رحم ډیر زیات وي دا الله تعالی رحم چې کم دی نو عام خلکو ته ډیر زیاتی عام خلک الله تعالی ډیر زیات زم ماف کی ځکه نه کویل نو که ګناهونه یې کړي نو الله تعالی به وایي چې زئی بخیر علما او پوهه خلک چې کړم دي الله تعالی به ایثار کی چې تاسو ودیږئ تاسو لما علم درکړو په دنیا کې تاسو پوهې دی تاسو په قرآن پوهې دی په حدیث باندې پوهې دی نو الله تعالی به ایثار کی دا ولې ایثار یې ځکه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ځان درنه ير دی ایو حدیث شریف کې دا راغلی دی چې مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه نبی علیہ السلام فرمای هغه انسان چې بل ته علم خي او بل ته د نیکۍ حکم کوي خو په خپل عمل خو پیدا ورکوي خو په خپل باندې اړي وسوځي ورې ځان ته ورته کړی دی نو هغه علما او هغه واعظان او هغه تبلیغیان چې هغوی خلکو ته حکم کوي خو په خپل باندې ترتیب برابر نه دی نو دا هغوی مثال دغه ډیوې دی چې اور ورته ورته شوی دی نور خلک دې پیدا اخلي خو په خپل باندې دی سوځي جهنم ته ور روان دی حدیث جنا حدیث شریف کې راغلی دي چې د جهنم کې به د بعضي مؤمنان خلک وي او کافرانو سره به ملاقات وشي نو دی به دوی چې تاسو کلمه ویلې و تاسو د جهنم ته ولې راغلی او دی به دوی چې مونږ کلمه ویلې و خو مونږ په خپل په عمل نه کوو چې مونږ په عمل نه کوو نو موږ تاسو سره په جهنم کې نو دینه دا خبره معلومیږي چې انسان بل تر نیکۍ حکم کوي نو د ځان بم اصلاح کوي او د دې خبرې مطلب دا نه دی چې انسان وایي چې راځه باول ځان مکمل پاکوما 100% بزن برابرون نو بیا به د نیکۍ حکم خلکو ته کوم دا خبره غلطه ده ځکه پیغمبر اسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې یو انسان بل انسان ته وایي لکه زوس فرض کړي قاری شه ته وایي چې ګوره مونږ کوا او دې ماته وایي چې مړه د خپل ځان غم کوا ول خپل ځان ته وګوره نو نبی رسول الله فرمایي دا کم انسان چې د داعی ته او د مبلغ ته یا د عالم ته داسې جواب ورکړي وې دا انسان د الله تعالی د ټولو نه ډیر زیات ناخوښ انسان دی الله تعالی په دې باندې غوسه کیږي چې ټیک شو چې هغه ته حکم وکړو چې دا کار کوه نو هغه په خپل باندې نم کوي خو ته په هغه باندې عمل کوه نو د دې آیات مطلب دا دی چې ښه خبره دا ده چې انسان چاته نیکۍ حکم کوي چې اول ځان برابر کړي خدا بل کس ته چې کوي نو هغه به ته دا ګوته نه نیسي چې اول ځان برابر کړو بیا ما ته وایه نه د چې کومه خبره وکړه او هغه ټیک ته نو په هغې باندې عمل کوه خو خبره دا ده چې تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم خلکو د نیکۍ حکم کوي ځان ته نه یېږدئ الله تعالی وایي داسې مه کوئ امام ابو حنیفه رحمه الله یو ځل وایي داسې ماشوم چېرته داسې لوبې کولې نو خټې وي امام صاحب د ماشوم ته وایي چې بچیه خیال کوه ونه ښویېږي ماشوم هم ډېر زیات عجیبه و وایي که زه وښویېږم خیر دی سفر نه خو خیال کوه ته ونه ښویېږي که نه ټول امت پرې ښویولی مطلب دا دی چې که ته وښویېدې که نه ته خو امام یې د وخت لوی سړی هغه وایي چې یاره زه چېرته کې چا لاجوابه کړی نه یم خو دې سړي لاجواب وکړم نو ټیک ته د خپل ځان فکر پکار دی دا وګوره که زه وښویېدم خو ټول خلک وښویېده لکه که زه تاسو ته غلطه مسله بیان کوم او تاسو پرې عمل کوئ نو صحیح به تاسو غوسه نشته دی خو زما به تبعي وکړي بیا ولې چې ما غلطه مسله بیان کړه نو دغه شان د امام صاحب ته د ماشوم وایي زه که وښویېږم خیر دی خو د ځان فکر وکړه ته وښویې ټول خلک به دې ښویېدلی نو د دې وجې نه د ځان اصلاح فکر پکار دی خو زمونږ نقصان دا دی
چې موږ بل ته ګورو هغه پلان کې دي چې مړه دا خلک نه دي کنه دا نصیب کی مړه کسل ضروري دا خلک څوک دي او دا خلک ته یو ځای مو بل دی په خو به دې چې دا په یو ځای کې به تنور لګېدل دا د چم زنانه براتلې په یو ځای کې به اکثر روټۍ پخولې نو د تنور په غاړه باندې یو زنانه بل ته وی چې خور د لخر څه ته وي لخر اوس نه پیژنم دا هغه دې لخر دې ته ویل کی چې ستا خاون شي زما شي د دې بلی شي دې ته لخر نو خلک څوک دي خو زه مدا قاری صاحب دې استاد دې بلال دې بل دې بس دا لخر دې او دا خلک دي نو مون همیشه د پرده بل پسې لګېدل وي دا پلان کې دي چې په لار باندې کوب زی بل پکې نیغ زی دا نیغ ولې دا بل لا کوب ولې زی دا تسبیح ولې دي او دا بل لا تسبیح ولې نو دا زموږ کار دی خپل ځان اصلاح پکار ده چې د ځان اصلاح ځان ته د فکر وکړو بیا به د نور خلکو نه بیا غم یې لکه خلک پرې دا اوس ما خپل ځان کار پکار دی نو د ځان اصلاح پکار ده نو دې آیاتونو کې الله تعالی دی بنی اسرائیل ته خطاب کوي خو مونږ ته وایي چې ګوره دا عادتونه په ځان کې راولئ نو دې آیاتونو کې الله تعالی دا فرمایي واقیموا الصلاة ومنځ قائم کوي وآتوا الزکاة او زکات ورکوي ورکعوا او رکوع کوي مع الراکعين د رکوع کوونکو سره اتأمرون الناس آیا تاسو حکم کوي خلقو ته بالبر د نیکۍ وتنسون او یې روي تاسو انفسکم خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين